کرپشن څخه به وځي. موږ ته سرکار چې کومه منشنري راکړې ده په اوس وخت کې 22 کروڑه روپۍ چې کومې دي دا منشنري به خامخا دوی دلته راوړي. ډاکټر خوا به نه بدلي که هغه هر ډاکټر ویه که هغه دلته له هره قومه سره تعلق لري د هر قوم ویه د هرې قبیلې ویه دا به موږ په والله دی چې موږ وس پیدا کړو د دوی خلاف موږ عدالت لګیا ځو. بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتون تحفظ مومنټ د نورلایي په ښار کې چې نن موږ کومه احتجاجي مظاهره راغوښتې ده قدرمندو عزیزانو دا لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ضلع نورلایي په ټیچنګ هسپتال کې له دې 2 کلو څخه یو داسې ویران دی چې دلته د دې هسپتال ټول حالات و د ټول ولس ته و دې دکاندارانو ته و غریبي طبقې ته خاص کر و غریبي طبقې ته معلوم دی چې هلته زموږ د بوري په هسپتال کې کم پوزیشن دی د ډاکټرانو په حواله د سټاف په حواله بیا دارنګه د دوایي په حواله بیا دارنګه چې کومه منشنري ده د هغې په حواله چې دلته په هسپتال کې د انساني ژوند دپاره د سرکار لخوا چې کوم وي هغه د کرپشن ښکار وي او بله خواته سرکار او دا زموږ صوبایي حکومت دا ټول په دې کرپشن کې ملوث دي چې دا د کرپشن ښکار دي. عزیزانو موسم خو هم داسې خراب سولو خو زه صرف تر صرفه یو ستاسو ته یو څو منټه غواړم د بوري د هسپتال کې چې زموږ د بوري چې کوم لوکل ډاکټران دي دا تقریبا زموږ د بوري لوکل ډاکټران دا 200 ډاکټران په نورلایي سیول هسپتال کې دوی ډاکټرانې کوي. په دې سیول هسپتال کې په دې لوکل ډاکټرانو کې یو داسې ډاکټر نشته چې هغه خپله ډپټي 8 ګنټې دی وکړي او سرکار وده ته د میاشتې په لکاو روپۍ تنخواوې ورکړي. او بیا دلته چې کوم سټاف دی دا د سټاف پوزیشن نن تاسو وګوراسته دا ټول موږ سروې کړي دا په دې سیول هسپتال کې موږ د سروې مطابق نن مو دې ولس ته دا وایو موږ ولس ته دا پیغام ورکړو چې ای کامه سترګې لرې کاسته تر څو پورې به له موږ سره دا عمل کړي یو خواته د سرکار د دهشتګردۍ په نامه باندې بل خواته زموږ په بوري او په دې ضلع کې په ټولو ضلعو کې چې کوم حالات دي د هغو پوزیشن تاسو راواخیسته. په نورلایي سیول هسپتال کې د چپړاسي پر نوکرۍ باندې به ویني او دی به د ډاکټر په کرسۍ کې ناست وي مریضان ګوري. دا موږ په دلیل باندې و دې ولس ته دا ښکاره کوو او سرکار ته دا وایو چې دا خلک بند کړه دې کاره څخه. بله خواته دا منشنرۍ لپاره اوس هم په موجوده وخت کې 22 کروڑه روپۍ نن هم په دې هسپتال کې دا کرپشن پکې سوی دی. د منشنرۍ په پیسو کې د خو ګورګي دي یو منشنرۍ نه ده راوړګي چې هغه د ملیریا ټسټ ته پکې. بله خواته دا ټول ولس په خبره دی دلته پر سوشل میډیا باندې بدغه ځوانانو دا خبرې کولې چې دلته د سټي سکین مشین ورک سویا د سټي سکین مشین اغوا سویا د سټي سکین مشین په 80 کروڑه روپۍ باندې یو د سټي سکین مشین وبوري پراله هغه ولاړې ورک سویا یا د منسټر صاحب د کرپشن له وجې یا د دې سیول انتظامیې د کرپشن له وجې یا د ایمسو د ډیچو د کرپشن د وجې دوه مشین رالل و بلوچستان ته یو مستون ته ورکړئ یو نورلایي ته ورکړه د مستون هغه خپل سیول هسپتال ته ورسېدی زموږ د نورلایي هغه په 80 کروڑه روپۍ دا یو مشین لاړې ورک سویه.
عزیزانو دغه فکر کول پکار دی و دې سیول هسپتال ته د میاشتې په کروڑو روپۍ دوایي راځي پر دې باندې زه خپله پر دې باندې ګوایم چې 2 واره دوی دوایي ایکسپایر کړې وله د زنګوالي په مانده کې اور ورکړی وی سزلی نو عزیزانو تر څو پورې به زموږ دا ولس داسې په پټو سترګو باندې به وي او دلته چې کوم خلک په دې باندې خبر وي هغه بیا دا کار نه کوي هغه دا نه وایي بیا خو ځکه دلته زموږ د علاقې ډاکټران خوابدي کېږي زموږ د علاقې دا پیرامیډک سټاف چې دی دا زموږ عزیزان دي دا خوابدي کېږي عزیزانو د بورې په دې هسپتال کې چې کومې سرکاري بنګلې دي دا ټولې د دوی پیرامیډک سټاف والا نیولي دي په دې کې د دوی د یو سټاف یو ملازم دی دا چې وخت به راسي بیا موږ د دې خلکو نمونه اخلو چې یوه ملګرې د یو اسویشن د دوی ملګرې ده 2 ودونه یې کړي دي یو واده په یوه بنګله کې اوسي یو په بله بنګله کې اوسي دا د زموږ د هسپتال حالت دی دا غریب خلک به څه کوي نو عزیزانو موږ د بورې له ډاکټرانو څخه د بورې چې کوم دلته د دوی سټاف یې دی که هغه د لباشغه دی که هغه د دوی دغه کمپاونډران دي له هغو زموږ دا خواست کو چې مه کوه ستا پر دې بورې باندې رحم وکړه ستا د بورې پر دې ولس باندې رحم وکړه ستا پر دې غریبو خلکو باندې رحم وکړه ستا چې تر څو پورې به له موږ سره سرکار داسې ظلم کوي او زموږ ځوانان به په یو اکسیډنټ په محض اکسیډنټ باندې د دوی له وجې څخه چې د نشې ستن دوی نه لري دوی به دلته په شهادتو باندې رسېږي زموږ په بورې کې په دې لنډه موده کې په دې 2 میاشتو کې له موږ څخه تر 100 زیات ځوانان له موږ څخه ولاړل دا په شهادتو باندې ورسېدل دا د چا د وجې دا د دې خلکو د وجې و د لورلایي و ډیسي ته موږ دا وایو چې ته د ضلع مالیه کې تا د دې ضلع اختیار له تا سره دی چې دلته تا ته خلک درسي و تا ته درخواست درکړي د هسپتال په حواله باندې ته یې زه اختیار نه لرم تا په کرپشن کې اختیار لرې چې زموږ د دې علاقې و نماینده منسټر ته وړې او بیا یو ډاکټر ته نسي حاضرولی په دې کې ته اختیار نه لرې ډي سي صاحب تا د میاشتې 2 روپۍ په لکه روپۍ باندې ته خپل زموږ د علاقې و منسټر ته ته ورکړې د کرپشن په مد کې ته یې دلته کښېنولی دا منسټر په تا باندې کرپشن کوي دا MS دا BHO په دغو باندې ودې کې د خدای تعالی قرآن دی وکړي چې زه ومیم و دې علاقې و منسټر او DC ته زه د میاشتې څولې کرپشن ورکوم زه څولې پیسې د دوی لپاره ټولوم زموږ د علاقې چې کوم ډاکټران دي دا ټول دلته ناست دي پر دې غریبه طبقه باندې کسابي کوي الالویه دا ټول له خپلو کمپنیانو سره میلاو دي زموږ د علاقې زموږ عزیزان خلک هغه که یو مریض ورسي دی ورته وایي دلته وخت نشته بیا ماته راسه و سرکاري هسپتال ته پرایویټ هسپتال ته له تا سره په پرایویټ هسپتال کې وخت شته او دلته له تا سره په سیول هسپتال کې وخت نشته بله خواته زموږ بیا د دې پښتنو د چا به خور وي د چا به د کور والا وي زموږ په لورای هسپتال کې 8 سرجنې چې هغه د ګیلې واد ډاکټرې یوه ډاکټره پر ډپټې باندې نه وي ټولې په خپلې هغه کلاس کې کلینیک کې ناستې وي دلته پیسې ټولوي عزیزانو موږ و دې دکاندارانو ته یایو و دې غریب ولس ته یایو چې شرم وکړه ستا بل وخت بیا را روان یاسته چې په لورلای هسپتال کې نسته په لورلای هسپتال کې به څه شوي له تا سره څله به درکړي ته خاموش یې ته په پټو خولې ته دا نسې ویلی چې له ما سره ظلم کوي بیا چوپېښه در وسي بیا و دې کارکونانو ته ته یې پل ورکوې بیا ما ته وینه راکاسته ما و ډاکټر ته په سپارش باندې ورولاسته دلته کتان موږ د چا سپارش نشو کولی دا خلک
دا ډاکټران به خامخا دلته حاضرېږي راځي به ډبټیانې به کوي له دې کرپشنه څخه به وځي موږ ته سرکار چې کومه منشندرې راکړې ده په اوس وخت کې 22 کروڑ روپۍ چې کمې دي دا منشندرې به خامخا دوی دلته راړي تر هغه پورې موږ دا پیټیم فیصله نه کړې ده چې تر هغه حده پورې موږ قطعا نه کښېنو چې موږ دا هسپتال نه یې فعاله کړی دا هسپتال ډاکټران به نه یې فعاله کړي دا ډاکټران پس ټیم دوی راځي سهار پر 8 بجې باندې بیا تر 11 بجو پورې دوی په خپل کلینیک کې دوی مریضان ګوري دوی پیسې ګټي بیا د نیمې ګنټې دپاره بیا کوم چا ټلیفون وراوکوي یا ډېر زورور وراوکوي بیا دوی د هغه مریض ته ورځي کنې د هغوی قطعا دوی نه ورځي نو عزیزانو راسه ستا نورو سره په دې کار کې ملګرتیا را سره وکړه ستا دا صرف د پیټیم د کارکونو مسله نه ده دا صرف د سیاسي ورکر مسله نه ده دا د دې ټولو مزدور کارو خلکو مسله ده دا د دې ټولو دوکاندارانو مسله ده دلته کله یو چا سره پیښه وشي دلته له کوم غریبه سړي سره 80,000 روپۍ شته چې هغه په هسپتال کې په پرایویټ کې اپریشن کوي زموږ په دې اوس حالات کې هم زموږ داسې خلک ول غریب ولس ویا چې هغو ډاکټران ورته ویلي ول ما ته به اول 80,000 روپۍ پر دې ټیبل باندې ږدې بیا زه ستا اپریشن کومه دا موږ په ګواه باندې ورته وایو هماغه خلک له موږ سره شته هماغه ډاکټران شته چې هغو ډاکټران ورته ویلي وي ټول سرجنان دا کار کوي دا زموږ د علاقې ډاکټران دي موږ د علاقې وهغو مشرانو ته دا وایو که ستاسو وروڼه ډاکټران وي ستاسو بچیان ډاکټران وي وهغو ته دا وایاست خپلو بچیانو ته چې راسئ په دې سیول هسپتال کې خپلې ډبټیانې وکاسته بیا به سبا له مړو څخه یو ډاکټر خوا به نه بدوي که هغه هر ډاکټر ویه که هغه دلته له هره قومه سره تعلق لري د هر قوم ویه د هرې قبیلې ویه دا به موږ په والله دی چې موږ وس پیدا کړو د دوی خلاف موږ عدالت له یاد ځو که موږ دارنګه آرام ورته کښېنو نور هم موږ حلالېږو تاسو ورساسته په هسپتال کې د څښلو اوبه نشته د باترومانو پوزیشن یې راواخسته برای ماښام موږ ورغلي ونو قسم دی به په واټ کې نالۍ رابهېدلې موږ په سوشل میډیا باندې ورکړي دي ویې ګوره ستا په واټ کې نالۍ رابهېږي دا تر څومره ظلم دی له دې کار د را روان احتجاج موږ خو نن دلته په باقي بازار کې کړی دی را روان احتجاج بس موږ د جمعې په ورځ په هسپتال کې دننه وي د MS د ډیچو د بنګلې تر مخ به وي زموږ بل احتجاج که بیا هم زموږ دا مسلې نه سوال بیا به زموږ دا احتجاج د DC د دفتر تر مخ وي او دا نور زه خو موږ ګیله نه شو کولی منیسټر صاحب تا یو ووټ په 50 لکه روپۍ واخیستی بیا به له تا سره د دې غریب ولس کم همدردي وي تا خو خپل زوی د سټرکچرمین جوړوئ تا سره له د دې کام کم غم دی له تا سره یو غم نشته د دې کام له تا سره یو غم نشته د دې وطن نن بیا لګیایې دوې میاشتې بعد الکشن دی بیا لګیایې په پاتاو باندې الکشن ګټې و دې ولس ته موږ دا وایو چې مه کوه څه دا نمایندګان چې هغه ستاسو پر سر باندې سوداوي کوي ستا پر ګولۍ ستا پر دوایي باندې هغه پیسې دوی په کرپشن کې وړي بیا دوی اوټونه پاخي نو عزیزانو وخت هم ناوخته دی او د بحران هم رالی نو موږ له دې ولسه څخه دا مطالبه کوو چې راسئ له موږ سره په دې کار کې له موږ سره ملګري ساسته پیټیم خو تاسو ته معلوم دی نه اوټ کوي نه له چا څه اوټ غواړي قطعا موږ اوټ نه کوو نه د اوټ په اسره باندې راوتلي یو چې بیا به دا خلک موږ ته اوټ راکړي موږ به د کام خبره وکړو موږ به د وطن خبره وکړو و دوی ته به دا اسره ورکړو چې موږ ته اوټ راکاسته نو عزیزانو تر دا حده پورې له موږ سره داسې پیښې کړي نو موږ بیا یوه له دې غریب ولسه څخه دا خواست کوم دا مطالبه ځین کومه چې په راروان جمعې په ورځ باندې زموږ به په هسپتال کې دننه احتجاج وي راساسته و دې احتجاج ته راسوی چې موږ
د ظالمانو څخه لاس خلاص کو دا هم دهشتګردي ده یو خو دا دهشتګردي ده یو څوک تا په بل باندې وړاو کړي ستا کورنۍ وړاو کړي ستا کور وړاو کړي بله دهشتګردي دغه ده چې پر تا باندې دارنګه یې په تیاره کې ساتلی لکه هسپتال چې در باندې بند کړی دی که دا هسپتال باله سي له دې هسپتال باله کولو سره د سرکار هغه پیسې د دوی له لاسه څخه وځي چې بیا به د دې کیمپ چې کوم هسپتال دی بیا به د هغه دوکانداري پکې بندېږي نو عزیزانو آخري خبره دا کول غواړم دلته په بوري کې بله ورځ یو پېښه وسوله زموږ یو ډېر ماشوم ځوان اسرار خان تمانخیل یو سټوډنټ ویه هغه یې یو څو میاشتې دمخه په شهادت باندې ورسوي او بیا هغه د ده قاتل د ده د کورنۍ د وجې څخه په خپل انجام باندې ورسېدی بیا عزیزانو دا خبره لږ په غور باندې واورسته دا هغه قاتل ویه چې موږ په هغه ورځ پی ټي ایم په داسې احتجاجو کې یاد کړی وی چې دا د دغې با پارټۍ د دې منسټر صاحب دا کونسلر ویا کونسلري په ګټل کې ولا بیا دا منسټر دومره شرم نه لري دا قاتل چې دا مخصوصه الکشن کې دی د کونسلرانو ده بیا دغه منسټر دا قاتل راوستی دغه د اسرار قاتل راوستی په مخصوصه الکشن کې اوټ په واچوي نو عزیزانو دا حالات زموږ د بوري ده بلکې د بوري حالات نه دي د ټولو جنوبي پښتونخوا حالات داسې دي نو کله له دې پریشانۍ له دې ویرانه څخه ځان خلاصه واسته بیا راسئ په دې کاني تېري کې له دې ځوانانو سره ملګرتیا وکاسته او که دغسې غواړاسته چې یا پروا نه لري له موږ د ډاکټرانو پیسې وړي انتظامیه دې وړي ډي سي دې وړي ایس ایچ او دې وړي یو بل دا ایس ایچ او چې کوم موجوده ایس ایچ او ده دا و دې د اسرار و کورنۍ ته ویل ول چې ما ته 15 لکه روپۍ راکاسته بیا زه دا قاتل درولمه څومره د افسوس خبره ده څومره د شرم خبره ده نو چې د کم غریب سړي پیسې نه وي سفارش نه وي کام نه یې ورسره ولیار نو هغه خو به په 2 لاسو باندې وي دلته به غونډاګردي به هم بدماشان پر کوي او ایس ایچ او به هم پر کوي تاره به هم پر کوي نو عزیزانو په اخره کې یو وار بیا د دې ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې دوی په دې موسم کې په دې باران کې راغل له موږ سره په دې احتجاج کې شرکت را سره وکړي ملګرتیا یې را سره وکړه او بیا دا خواست یو ځل بیا ورته کوم چې په راروانه جمعه باندې سهار پر 9 بجې زموږ په سیول هسپتال کې بیا احتجاج دی دا دوکانداران هم چټی دي مزدورکاره خلک هم چټی دي له ټولو دا خواست کوم چې دوی به له موږ سره په احتجاج کې ملګرتیا را سره کوي مننه کور مو ده